یار عجیبه اسلامی ملک دی. په دې کې اجړاګان، ډمان، قاتلان، غله، دا پکې داسې ورځ په ورځ وایرل کیږي چې ورته حیران بشي. او کم تاسو په دغه څنګ کې دغه حافظ قرآن وینئ چې په ایران کې، په عراق کې په اول پوزیشن اخیستی دی د قرآن په تلاوت کې. نه خو چا یاد کو، نه میډیا را واخیستو، نه سوشل میډیا را واخیستو، نه الکترانیک میډیا را واخیستو. خو که دا کارنامه چرته یو اجرا په اجراتوب کې کړی وي، یا یو ډم په ډمتوب کې کړی وي، یا یو قاتل قتل کړی وي، نو اوس به په ټوله دنیا کې ګرځېدی چې یاره د داسې قتل وکړو، د داسې ډانس وکړو. د افسوس مونږ ته پکار دی چې اسلامي ملک کم از کم زمونږ د پښتانه، زه د دې نه دا ګیله کومه چې کم از کم تاسو داسې عام خلکو له مکمل شیرینګ ورکوئ، مکمل یې سپورټ کوئ، ورځ په ورځ یې وایرل کوئ. دنیا میډیا یې راوالي د ستاسو د وجې، ځکه چې تاسو یې په سوشل میډیا مخکې کوئ، پوسټونه پې کوئ، ویډیوګانې پې کوئ، ټیک ټاک ته ټول ډک کوئ. او دغه حافظ قرآن چې د عالمي مقابله چې د ټولې دنیا حافظ قرآن پکې راغلی او په هغې کې دغه پاکستاني دغه ماشوم ایوارډ اخیستی دی، اول پوزیشن یې اخیستی دی. یعنی په عراق کې هم اول پوزیشن اخیستی دی او په ایران کې هم اول پوزیشن اخیستی دی. ولې؟ ښایسته تلاوت یې کړی دی. او دا چا وایرل نه کو، نه چا یاد کو، نه مونږ چرته وکتو. خو بس هر سړی ډم ته، اجړا ته، غل ته، ډاکو ته، قاتل ته خوشحالیږي چې هغه په ورځ وایرل کړي، او یا داسې ځینې الفاظ استعمال کړي چې هغه د معاشرې سره هم صحیح نه ښکاري، د پښتو سره هم صحیح نه ښکاري، د اسلام سره هم صحیح نه ښکاري. نو بس ما ورته یې زر وایرل کړو، ځکه چې هغه داسې بېهوده الفاظ استعمال کړي دي که نه. بس الله دې رحم وکړي. مینوالو ټولو ته دا درخواست کوم چې دغه ماشوم په هکله تاسو پوسټونه مو کوئ، شیرینګ هم پې وکئ، ویډیوګانې هم پې وکئ، او برپور یې سپورټ کوئ چې بالکل دته حوصله افزایي میلو شي. د قرآن د وجې د دې ماشوم سره تاسو مینه وکئ چې دې ته نور خلک راپاسې ووایي چې هغه خپل بچو ته علم وروښیي، قرآن وروښیي، چې هغې ته هم دغه حوصله افزایي میلو شي. مینوالو دغه پیغام و، په خپل ځان یې بدو نه ګڼئ. دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ. د خدای په امان.